نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. سورة بقرة اوله حصہ درے بابونه. اول باب کې د دریو فرقو بیانو بطور تمهید داغی اوصاف او داغی احکام او امثله. بیا دویم باب کې دعوت توحید و پاغی باندې ادله زجر و بشارت و دفد شبه و نیام اربعو. بیا درم باب دیا بنی اسرائیل اسکرون شروع پای کی خطاب خاص و پس خطاب عامنا پای کی درے خبائث درے اوصاف مذمومان ناکار صفتون دی یهودو او داغی پا مقابلہ کی درے خصفتون دا مومنانو. اوز دا دے زائنا دویم یا بنی اسرائیل اسکرونا خطابات ستا بنی اسرائیلو تا شپگ خطابات بنی اسرائیلو تا. دا شپگ خطابونا بنی اسرائیلو تا پاول خطاب کے اتن نعمتونا او دعا نقمتین یعنی اتن نعمتونا او دعا عذابونا بیانی. اتن نعمتونا چه بنی اسرائیلو تاسو باندې ما نعمتونا کڑیو احسانونا میں کڑیو وکالا چه تاسو نا فرمانا ہوئی دے احسانونو دے نعمتونو قدر در سرنو نو بیان عذابونو هم در کری دی. دا اللہ پا نمونو کے یو نم دے رحمان بل نم دے رحیم چھ دیر مہربان دے عام مہربان دے خاص مہربان دے مہربانہ کئی. خدا اللہ پا نمونو کی یو نم دے قہار غصہ کون کے قہر نازلون کے اشارہ دیتا چھے اللہ میں عربانائم کئی احسانونا و نعمتونا ہم کئی خوچے سوکنا فرمانشی او دا حد نواوڑی نو بیا دا اللہ قہر او غصہ چراشی نو بیا سزا عمر کئی او دا یو خود صفت دے چھ نرمیم کئی او سختیم کئی. نو دا آتا نعمتون ذکر گئی چھ ما در باند نعمتون کڑی دی احسانون کڑی دی ولی اگا کار کوئی چھ اگا سبب زما دا غضب گرزی دا غصے گرزی چھ بیا ورطا غصہ شم او بیا ہم تباکم کہ بنی اسرائیلو سر مدا کڑی دی نو تاو سر ہم کولے شم. نو آتا نعمتون ذکر کئی او یو نعمت اغا بمنگا ورسرا شمیرو بیا ہمخ کے ویلو یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی اللتی انعمت علیکم. اس بیاوی یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی اللتی انعمت علیکم. دا دویم ذل خطاب وکر دا پار دا تاکید دا کلاکوالی او دا پار دا عزت ورکولو دیلا چھ دا پیغمبرانو اولادی دا یعقوب علیہ السلام اولادی ماس تاسو عزت کڑے تاسو لمی عزت در کڑے نو تاسو پخفل عزت نپوئی گئی زکا بیا بیا ورطو یا بنی اسرائیل یا بنی اسرائیل.
د یعقوب علیہ السلام اولادا د یعقوب علیہ السلام اولادا انسانانم د یو سړي عزت کوي احترام کوي خو تر یو حده کوي یو ځل احترام عزتو کی بیا احترام عزتو کی خو چا په خپل عزت پوه نشي ورته وایي ته په خپل عزت نه پوهېږې نو بیا ته نه یو شړک وباسي الله وی ما درله عزت درکړی د یعقوب علیہ السلام اولاد یې د یعقوب علیہ السلام اولاد یې نعمتونه احسانونه مې در باندې کړي دي خدا نه چې تاسو دوره زورور یې چې بیا عذابونه پرې رالیږلي دي نو بیا یې برابر کړي هم دي نو اته نعمتونه ذکر کوي او دوه عذابونه په نعمتونو کې اول نعمت نجات من فرعون چې د فرعون نه مخلاص کړی وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ فرعونیانو نه مخلاص کړی وي چې زامن به الله لالو لو جنکای به الله پرې خودي چې نصر الله ختم کی دا فرعون ولکول چالکانی علالو لو جنکای پرې خودي بعض خلق ذکر گئی چې نجومیان ورته ویلیو خدا خبره غلطه ده نجومی عالم الغیب نه او نه نجومی د مخکې حالاتو نه خبري هو شیطان کله کله نجومی له خبر راړي خو هغه یو رښتیا او شل دروغي هغه یو رښتیا او شل دروغي نو د دروغو ته خیال نه یو رښتیا او ته خیالي نجومیانو تنو ویلی او حدیث کې راځي من صدق قائلا فقد كفر بما انزل على محمد صلى الله عليه وسلم او کما قال چا چې د ترویتی او د نجومی تصدیق وکړو د کفر کو په هغه باندې چې په جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې الله را لېږلی لکه نجومی څه خبر دی د غیبونه اصل خبره دا نه وه اصل خبره دا وه چې د ابراهیم علیه السلام په دور کې یو بادشاه و چې د هغه به د چا ښځه خوښه شوه نو هغه به یې د هغه نه واغسته خپله به یې پې نکاح وتړو په زور به یې ترې واغسته هر چا چې به د خور سره واده کړی نو هغې ته به یې څه نه وي ابراهیم علیہ السلام بلار روانو بیبی ورسره وه بادشاه چې هغه ولیده نو بادشاه اراده وکړه چې هغه ته ایثاره کړي نو د بادشاه لاس الله شل کړل ابراهیم علیہ السلام نے دعا غوښته هغه دعا وکړه معافي کړ بیا ټیک شو خو واسه خو د ابراهیم علیہ السلام رسېدنه او انبیاء خو ډېر غیرتیانو نو ابراهیم علیہ السلام په زړه کې تور اوچت شو چې زما ښځې ته د څنګه په داسې نظر کتل الله د هغه د تسلی دپاره ابراهیم علیہ السلام ته وحی راولېږله چې خفه کېږه مه د دې اولاد کې به الله یو زلمی پیدا کړي او د دوی نه به بادشاهي والي تسلی ورکړه ابراهیم علیہ السلام خپلو بچو ته دا پیشنګویي وکړه هغه خپلو ته وکړه او چې کله د فرعون زمانه راله نو دا خبره په بني اسرائیلو کې عامه شوه چې موږ کې به سړی پیدا کېږي او دوی نه به بادشاهي ولي او موږ ته مشرانو ویلي دي فرعون په دې پوه چې کومه خبره دی د انبیاو نه نقل کوي نو هغه رښتیا وي نو هغه ویل زما نه به اقتدار علي نو راشه د دوی هډولکان مه پرېږده د خپل اقتدار د بچ کولو لپاره هغه ماشومان لالول شروع کړل
چې زما اقتدار بچي او دا همیشه د اقتدار اوږي خلک کوي داسې چې اقتدار بچ کوي نو د هغې دپاره د عوامو په مرګ هېڅ پروا نه په بچو په ښځو په ماشومانو او په سړو په دې هېڅ پروا نه خلک د کوتره شي خو چې د هغه اقتدار بچ شي نو هغه دې دپاره خلک وجل علامه ابن قیم رحمت الله علیه مفتاح دار سعاده کې په دې باندې ډېر ښه تفصیل کړی او دا ذکر کړی دي دویمه وجه دا وه چې فرعون خوب ولیده چې د بني اسرائیلو د جونګړو نه اور راوچت شو او زما محل په لپیټ کې راوستو نو هغه پوهه خلک راجمع کړه هغوی ته خپل خوب واورو نو هغه خوب تعبیر ولا خلکو ویسته چې کوم هوښیار خلک وو هغوی ورته ویل دې خو ښکاره تعبیر دی چې د بني اسرائیلو به انقلاب راوچت شي او ستانه به اقتدار والی د خپل اقتدار د بچ کولو لپاره هغه اړم شو سپایانو له به چړې ورکړې وې او چې چا کره به وړوکی پیدا کېده نو هغه به حلالو چې هلکان په دې خاندان کې پاتې نشي نو هلکان به حلالولو د خپل اقتدار د بچ کولو لپاره فرعون اصل کې د دې بادشاه نوم نه و نوم د ده ولید ابن مصعب ابن ریان ولید ابن مصعب ابن ریان خود مصر بادشاہ ته به فرعون وی دا فرعون چون دا ولید ابن مصعب ابن ریانو چې د ماشومانه لالول او جنکای پرېښودې د خپل اقتدار د بچ کولو دپاره خو چې الله یې بچ کوي نو د هغه په کور کې لوی کي موسی علیه السلام یې د فرعون په کور کې لوی کړ الله هم ورته خپل قدرت او طاقت خو چې زه چې څه کوم نو هغې ته ته لاره نشي نیولی انقلاب همیشه د جونګړو نه راځي د محلاتو نه نه راځي فرانس کې انقلاب چې راغلی و نو یو عجز سړی مالدار هغه زیه په ګاډي باندې و او قصدن یې و او غریب سړی هغه رامنډه کړه خپل څادر یې راواغست او د هغه بچي په وینو کې ولاړو او ببره وویشتوي انقلاب او د هغه سره خلک یو ځای شو انقلاب راغی انقلاب همیشه د جونګړو نه راځي د غریبانو نه راوچتېږي د موسی علیه السلام قوم الله موسی علیه السلام پکې پیدا کړ د لیډینګ سړی پکې پیدا کړ قوم یې یو ځای کړ د الله نصرت او د الله امداد ورسره شو او داسې انقلاب یې راوسته چې فرعون هم غرق شو او د هغه خلک هم غرق شو نو الله دا احسان کوي چې ما د فرعون نه خلاص کړي یې د داسې ظالم بادشاه نه مې خلاص کړي تاسو بیا هم زما احسان نه منئ دویم نعمت ذکر کوي نجات من الغرق د ډوبېدو نه مې خلاص کړي یې آیت نمبر 50 پنځوستم کې وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ غرق لمنگا فرعونیان تاسو ورته کتله چې دریاب راغی او فرعونیان غرق شو وانتم تنظرون تاسو ورته کتل خوند هم دا کوي چې هغه تا سره ظلم کړی او ته پې بدنام نشي او الله یې غرق کي او ته ورته ګورې دویم نعمت غرقېدو نه مې خلاص کړی دشمن هم غرقېده او تاسو ورته کتلو دریم نعمت تیار قانون مې درله درکړو
ځکه د کوم قوم چې قانون نه وي قانون په کوم ملک کې نه وي که په قوم کې نه وي نو هغه قوم د تباهۍ سره مخامخ وي نو ما درله تیار قانون راولېږه نن خو موږ اړم یو صوبایي اسمبلي ده او قومي اسمبلي ده او قانون جوړوي قانون بیا مخکې پیش کېږي قانون منظور شي او قانون صوبایي اسمبلي او قومي اسمبلي نو صوبایي هم لاس دي او قومي هم لاس دي قانون جوړ نشو او یا کال تیر شو قانون سرته ونه رسېده تیار قانون ولا الله ورکو او هغه آیت نمبر 52 کې ذکر کوي آیت نمبر 53 وَإِذَا آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ کتاب درک بیالون کې د حق د باطل تیار قانون سلورم نعمت عفا عن القتل چې غلط کارم کړو الله حکم کو چې چا غلط کار کړو هغه په یو طرف ودروي چا چې نه کړو هغه له توري ور کوي او هغه دې په تورو باندې دا نور وي چې غلط کار کړو مړ دي کی چې کله ودرېدل او مرګ د تیارو نو الله عفو وکړه معافي وکړه نو د مرګ نه بچ کړی یو تاسو بیا هم زما احسان نه منئ آیت نمبر 54 سلور 50 کې چې الله وی وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُوا إِلَى بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ وَأَنْ خپل مرګري ځانونه خپل مرګري ځان مرګ ته ونیسا ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِندَ بَارِئِكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ مهرباني وکړه په تاسو خلق وی او یا زره دی رامنی شو یا دا بیا زه تفصیل کوم غلطه وا مړه ندی بس الله معاف کړ فتاب علیکم مهرباني وکړه په تاسو انه هو التواب الرحیم شاندار دی الله تو وقبلونګي مهربانا بل نعمت پینزم حیات بعد الممات چمړه شوی بیا الله ژوند کړی په دې دنیا کې دینانو نعمت بسیه چمړی او بیا الله ژوند کې او تاسو خو دینانو نعمت ببل سیه نو الله مړی نه بعد بیا ژوند کړی بیا هم تاسو د الله شکریا نه ادا کوئ آیت نمبر 56 شپږ 50 ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون بیا تاسو پورته کړئ پس د مرګ ستاسو نه خامخا تاسو شکر وباسئ ثم بعثناكم من بعد موتكم بیا تاسو را پورته کړئ پس د مرګ ستاسو نه څه مطلب مرګ پر راغلی مړو بیا الله ژوند کړو لعلکم تشکرون خامخا چې تاسو شکر وباسئ لعلکم تشکرون ورپسې څه کوئ چې احسان در سره وکړو نو شکر خو وباسه کنه نو ته شکر هم وباسئ که قوم کې صبر او شکر راغی نو ورڅه به سم شي چې صبر کوي په مصیبت او شکر وباسي د نعمت شکر شو کو باسي تو ور سره کو ځان بستړ کی اخر کې به مال دیس نه دی کړی تو ور سره احسان کې دې به دوکا نه کو تو ور سره کې دې به ساده سړی دور نه پويږي تا به ساده وکړي کی دا بنوي چې ډیره مهرباني شکر دې تا ما سره خو کړل دا غړه بنخه کوي دا الله شکر نه استنستا بسو باسي
د دې وجه من لم یشکر الناس لم یشکر الله، چې د خلکو شکر نو باسي هغه د الله شکر هم نو باسي. الله په شکر خوشحالیږي. ډوډۍ دې وخوړه نو شکر باسه. الحمدلله الذي حمدونه دی الله غزات لا چې مالې ډوډۍ راکړه په ګېډه مورګ مسلمان وګرځولم. اطعمنا وسقانا وسالنا من المسلمین. د بل په دسترخوان دی ډوډۍ خوړه نو هغه ته دعا وکړه. اکل طعامکم الابرار وافطر عندکم الصائمون وصلت علیکم الملائکه وذکرکم الله فی من عنده. هغه ته دعا وکړه هغه خوشحاله شي. شکر واسه مریض دی ولید شل ګډ دی ولید دعا وکړه. الحمدلله الذي عافانی مما ابتلاك به وفضلني على كثير من الخلق تفضيلا. دا الله حمدونه وایم چې زه جوړ کړم، زه بچ کړم دا هغه مرض نه چې ته په مبتلا کړې، او زه په ډېرو خلکو غوړه کړم. نو دا الله شکر وباسه. لعلکم تشکرون ورپسې ځکه وایي خامخا چې تاسو شکر وباسئ. بل نعمت تذلیل الغمام نهم اشپاگم. تذلیل الغمام پنور کیو اور کپرائی سوزیدی پا بد حالو سورے نو اللہ ورید راوستا سورے کپی نبیام تا نعمت نمانی. او دا آیت نمبر 57 وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ سورے گرمنگا پتاسو باندی وریازا وریاز میرا استا سورے مقدر باندی. دادا اللہ نعمت دے گرمائی کے زمن درسو شکریتا نہیں واما. نو کله چې به زمون ختمو نو د یو ورځ مخکې به الله وریځ راوسته او باران بشو. نو باران به مونږ سره به غم و طالبان به کوم ځای ځایو. نو سهار به چې ختم شروع نو وریځ به وه. دا سوره چې په ګرمۍ کې درسونه نو وریځ به وه. نو مونږ چې به ختم وکړو طالبان بروان شو وریاض به هم لاړه. مونږ پوهېدو چې دا د خدای نعمت دی، د خدای مهرباني ده په قرآن والو. وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ سورې ګرمنګا په تاسو باندې وریاض. نعمتونه د الله د هغې شکر وباسه. دوړې وې خاورې وې الله بارانونه وکړه او خاورې یې کېنولې. ګڼه دا الله موسم خکه نور شه بیا به یو سره د پس خوای باران کی بیا به دغه دا نعمتونه دي د الله. وظللنا علیکم الغمام سورې ګرمنګا په تاسو باندې وریاض. بل نعمت چې انزال المن والسلوى وګي او نهار وای نو نوړزان درلا راولیگل. نوړزان بټیر یا بریتر آتلل او دی بخوڑل یا داوی چې ډیرو خوا خوا کې بگرزیدل نو نیول بے او ځان لبے پخولو. سلوا ترنجبین د گبین پشانی او شیبو د جیمو پشانی او شیبو چې په پانو بپروتو سار چې بدی را پاسی دل هغه به راټول کړه هغه به وخوړلو. تیار خوراک د الله درکو. وانزلنا علیکم المن والسلوى راولیږل مونږه په تاسو باندې ترنجبین وړزان. وانزلنا علیکم المن والسلوى راولیږل مونږه په تاسو ترنجبین وړزان. کلوا من طیبات ما رزقناکم خورای د پاک واغنا چې مونږ الله رزق در کړی دی ما د الله در کړی دی.
دا نعمتونه در باندې الله وی ما کړیو. اتم نعمت نړځان خوړل تږي شو نو اوبه موږ له اوبه پکار دي او موږ له اوبه نو الله وی داسې اوبه مې درکړي چې چینی مې الله روانې کړي. شپېتم آیات آیت نمبر 60 وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا روان شو د هغې نه 12 چینې 12 چشمې الله روانې کړي او زرګونه کال تیر شو هغه چینې اوس هم روانې دي. زه هغه ځای ته تللی وم نو ما وکتل کجورو ډکي ورسره دریاب دی د دریاب اوبه ترخي دي او هغه چینه اوس هم روانه ده او د هغې اوبه خوږې دي او هکسې روانې دي. زرګونه کال تیر شو الله یې ما له چینې روانې کړي دي بیا هم زما نعمت نه منئ. فانفجرت منه اثنتا عشرة عینا او دا 12 چینې روانې کړي ځکه دا 12 ټبرې وې د یعقوب علیه السلام 12 زامنو او د هر یو نه بیا جدا جدا ډله جوړه شوې وه. نو بنیته خو یو بل ته وکنه یو بل سره خو هغه تربوري کوله کنه نو د یو بل جوټې نسکله نو الله هرې ډلې له جدا جدا چینه روانه کړه محتاج هم یو بل ته نه کړل. نو بیا هم تاسو د الله نعمت او احسان نه منئ. دا اته نعمتونه ذکر کړل خو احسانونه کوم رحمان رحیم مهربان. وګوره یو خبره ده چې نافرماني وکړي نو بیا سزا هم ورکومه. نو وګوره بني اسرائیلو ته چې هغوی نافرماني کړې وه نو سزا مې هم ورکړې وه نو هغه سزاګانې هغه نقمت هغه عذاب هغه هم ذکر کوي. آیت نمبر 57 و 50 کې چې د کله دوی نافرمانه شو او نافرمانی وکړه نو الله وی ما والله سزا ورکړه او سزا مې بیا څنګه ورکړه داسې سزا چې بیا والله چل نه ورته چې وسوکو چې کله نافرمانه شي نو بیا د الله عذاب او دا الله سزا نو دوه نعمتونه یو نزول العذاب من السماء او دویم الذلة والهوان بسبب الكفران. یو نزول العذاب من السماء چې الله په برنا عذاب راولېږي یو کم شپېتم آیات فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فانزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. راولېږه مونږه په ظالمانو باندې عذاب د برنا ولې هم په عذاب راولېږه ما ظلم کو نه بما كانوا يفسقون په سبب د هغې چې دوی ماتوونکي حکمونه د الله لا د ده عمل ناکاره شو د دوی د عمل د لاسه په عذاب راغلی ما خو ظلم نه دی کړی دی فسق کو دی نافرمانه شو او قرآن چې د عذابونو ذکر کوي نو د هغې دوه سببه ښیي یا خپل نفس ناکاره شي یا د ناکاره بنده سره یو ځای شي د دې دواړو منع چې الله کوي چې نفس ناکاره نشي نو د هغې وجې ښیي فانزلنا علی الذین ظلموا رجزا من السماء بما كانوا یفسقون خپل نفس ناکاره شوی و دارنګې کله د ناکاره ملګرو د وجې چې ناکاره ډلې سره یو ځای شي نو د هغې علاج ښیي ولا ترکنوا الى الذين ظلموا فتمسكم النار
میلان مکوی ظالمانو تا اور بدرت در رسیگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا خی صحابی تا نوغت وی وایا وَقِنِي مِن شَرِّ نَفْسِي وَمِن شَرِّ شَيْطَانِ وسات اللہ ما د شر د نفسنا ومن شر شیطان او د شر د شیطان زکا کلا چه نفسنا گارشی نو سڑے تباہ کیگی او کلا چه مرگر ناکارشی نو سڑے تباہ کیگی ناکار ڈالی کشی ناکار مرگرو سرشی چرسی میں خود چرسیانو سر ناستے نو چه پولیس والا چرسیان نیوین تام پا کیوں نیوی ڈاکو نے خود ڈاکوانو سر ناستے نو چه اگئی نیوی نو تام پا کیوں نیوی نو نفس ناکار شو نو دی وزی سبا والا ذکر چکای نو علتے موئی بدلناهم جنتين بجنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من صدر قليل ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور سزاني ورقا بما كفروا نفس ناکار شو کفر کرو وهل نجازي إلا الكفور سزاني ورقا مگر نا شکرتا چه نفس ناکار شو دین عذاب ذکر گئی نقمت آیت نمبر 61 یوشویتم اہدتو مصران فإن لکم ما سالتم وضربت علیہم الذلت والمسکنہ وباؤوا بغضب من اللہ ولشو بدیوان مہرد ذلت دخوار آئے وباؤوا بغضب من اللہ راگیر شو پا غضب طرف دا اللہ نا دخوا غضب پر آگے مورد ذلت دخوا رائی پی والے شو چپا نعمت نا شکریو کا نو اللہ پی مورد ذلت دخوا رائی نو خوار اکڑل زلیل اکڑل سپک اکڑل در پا در اکڑل او دغه بنی اسرائیلو در پا در با گرزیدل زائنو کور نو کلے نو ملک نو حتی دا بنی اسرائیل تاریخو گرہ وقتی ماغے لے چھ دا آغا دور نے راوالی چھ مصر تلالو دا مصر نبیا در پا در یو خواہ بل خواہ کلا بخت نصر وال کلا پی رومیان مسلط کی دل کلا یو و کلا بلو نبیا رالو دا گوٹ کی دیرشو او زان لے او سلطنت یہ وڑو کے غندی جوڑ کو خو بیاو میٹنگی دے نشی دے غدائی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وی یو وقت براشی چو دے یهود دے پناہ زائی بروک شی او چکالا دے دے گٹ شاعتا پٹ شوی مسلمانان پی اختشی نو گٹ با آواز کئی یا مسلمو حاضل یهودی ورائی فقتلو و مسلمانا راشدہ دی یہودی دمان شاعتا پٹ شوئے دے مڑی کا کلا با ونی زان لدے پناہ گوری ہو کلا با گٹھ دے پناہ گوری ہو پناہ زائبے بیان نہیں ہو داتن مرتون ذکر کر او دعا عذابونا چنے مرتون در باندی کڑی شکر منباس نبیا عذابونا ہم در کڑی چنا فرمان شوئی دخلائی پا نعمتن نا شکری اکڑا او دا خدای پا حکمونو کے ان چل والو کو ندا اللہ عذابون در باندرال ترجمہ یا بنی اسرائیل اذکرو و اولاد یعقوب علیہ السلام یاد کئیو زمان نعمتون آغا نعمتون چه ما کڑی دی پا تاسو او ما غور کڑی وی الالعالمین پا مخلوقات دخ پلے زمانے الالعالمین دانا چه پا طول عالم بنی اسرائیل پا طول عالم غورنی دی چه پا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غورشی پا صحابہ غورشی نا الالعالمین مراد داغی دا زمانے اگا خلق چه دا اگا خپل زمانے پا خلق باندی غورو پا خپل زمانہ کی دا یو مقامو یو حیثیتو
وانی فضلتکم علی العالمین ما غورا گڑی وئی پا مخلوقات دخبل زمانے واتقو یومن ویرگئی سزا دا غردنا چه بدلا بانشو هر کولے یو تن دبل تن نسشے نبا قبول شد نفسنا شفاعت شفارس نفس دغا کافر دغا مشرک ولا یوخذ منها عدلون ذکر موحد پارخو بشفارس کی او اغی توی شفاعت ازنی نفی چی کئی ده شفاعت قهری کئی چی پا زور خلاصو لوالا نشتا شفاعت ازنی کو بئی حدیث کے راضی یو صحابی رائے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ لس کالے دے نبی علیہ السلام خدمت کرو حضرت توی مانا بشفاعت کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آؤ نغورتوی قالا فإن تجدوکا زبتا کم زیموما نبی علیہ السلام وردوی اند سرات زبر پولی سرات سخولار ما وکالتے نہیں قالا اند المیزان کم زی چه اعمال تلشنو حلت بولار وکالتے نہیں قالا اند الحوز نبی علیہ السلام زبر حوز کو سر سرولار ما او حوض کو سر یو حوض دے چا اللہ با رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ورگئی او دا تمثیل دے دا سنت دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم او دا آگی بارکی وئی آنیتو کا عدد نجوم سمائی دا آگی لوخی پشان دستور دا آسمان دی ماؤں و شد بیاضا من اللبن و حلا من الاسل دا آگی او بید پائی نسپینی دی لکہ بین نخواگی بئیو او حضرت وی زبچگیم حلمو الیہ ما سخراشی او زما دا حوزنا بوس کئی زبخفلو متیان للوٹی ڈاکم او زبو اللہ ورکم اللہ دی من پاگی کراو دی او حضرت وی زبو متیان للوٹی ڈاکم زما دا امت یو ڈالا بہما پل روانشی فیحالو بینی و بینہم زما دا غی میانس کے بعد حائل واقعی ملائک بودری گئے جہنم تڑے روان کی زبا چوکم حسیابی ودا زما امتیان دی زما امتیان ولیون جہنم تڑے زول شفاعت کو گناہگار نبی علیہ السلام شفارس کئی زبان زول شفارس کو فیقال لی یا محمد انکا لا تدری ما حدثو بعدک ما تب ہوئے لشی و محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تا تا پتہ نشتے دانا چلے استان بعد ستا پا دن کے نوی کارونا کھڑی ہوا گورا ملائک وطا انکا لا تدری تا تا پتہ نشتا دوی عمل بھی پیش کی گی اور دوی نبی علیہ السلام دو امت دا عمل نہ خبر دے نگا حدیث کے سرازی انکا لا تدری ما حدثو بعدک تا تا پتہ نشتے دہا چلیستا دن کے نوی کارونا کھڑی ہوا بدعات شروع کڑو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چیزدہ وارم زبا چوکم فسوک اللہم و تبائی دی لرا اللہ تباہ و بربادی کی چیزا ما پا دن کے نوی کارون شروع کریو ما خود دن یو شان پہ خود دی پا کہ بل سکریو فسوک اللہم لمن غیر دینی مختلف الفاظ راضی چیزا ما دینی روان کرو اللہ تباہ و برباد کے نو شفاعت بئی خود موحد پارا بئی چی شرک نہیں کرے اور بدعات نہیں کری انور گناہونت نشوی خود مشرک دے پارا نشتے وَلَا يُخَذُ مِنَا عَدْلٌ نبا قبول شی دین سفی دیا وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ نبا دے امداد اکڑشی
دنیا کې د ځان د خلاصولو څلور لارې وي. یو دا چې مرګ به یو که او بل به پیش که چې دا ده کړی دی نو دی به خلاص شه. پلار به مرګ وکړ زوی به پیش کړ، زوی به وکړ پلار به پیش کړ، نو هغه به خلاص شه. نو هغه لارې بند کړه چې یو به د بل په ځای نه وي. لا تجزي نفس عن نفس شیئا چې دا به نه وه نو بیا به شفارس وکړو، شفارسونه به وچلوله، افسران لوډې خلک به خپلوان وو هغوی به شفارس وکړه. نو هغه لارې هم بند کړه. ولا يقبل منها شفاعة قبول به نشي دې نه شفارس چې په دې به ونه شوه نو بیا به پیسې وچلولې، ججانو له به پیسې ورکړې، بل له به پولیس له به پیسې ورکړې، په هغې به ځان خلاص کړ. نو درېیمه لارې هم بند کړه. ولا يؤخذ منها عدل قبول به نشي دې نفس نه فدیه چې په دې به ونه شوه نو څلورمه لار دا وه چې زور به یې وچلو، زور به یې داسې وچلو چې هلکه دا ګورې که ما نه معاف کې نه پرېږدې کیس جوړې. نو افسران لوډې خلک به خپلوانو دوستانو نو هغوی به ټلیفونونه وکړل، ګورې دا راپورټ وشلو، که دې ونه شلو نو تاله به داسې وکړم، تا به داسې کړم، تا به فلاني ځای ته بدل کړم، تاله به دا سزا درکړم. نو هغه به یې ویارو، نو تاڼېدار به بیا راپورټ صحیح نه لیکه. نو هغه لارې هم بند کړه. ولا هم ینصرون نه به د دوی امداد وکړی شي. څلور واړه لارې بندې شوې، اوس یو لاره پاتې ده، الله مهرباني. نو که الله در نه خوشحاله و خو ما بچ به شي، او که الله در نه خوشحاله نه و بیا باید پکې لتای والا. وَإِذْ نَجَّيْنَاكُم مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ کله چې خلاص کړئ مونږه تاسو د فرعونیانو نه. یسومونکم سوء العذاب رسول به تاسو ته بد عذابونه، یذبحون ابناءکم حلالول به زامن ستاسو، ویستحیون نساءکم ژوندی به پرېښودې ستاسو جینکۍ. نساءکم ښځې خو نه وې چې وایي ښځې ستاسو، ښځه خو مشرې ته وایي، نو دا خو نساء نه وي، دا خو بنات وي، جینکۍ وي، لوڼه وي. او نساء کومې وي؟ د قرآن کریم دا قاعده وه چې کله تعبیر کوي په ادبار د ماکانه د مخکې حالت په اعتبار، کله تعبیر کوي په ادبار د ما یکونو د راتلونکي حالت په اعتبار. لکه وآتوا الیتامى اموالهم سوره نساء کې به راځي، ورکوي یتیمانو له مالونه د دوی. نو خو یتیم نه دی، خو بالغ شوی دی، بیا خو یتیم نه دی، خو یتامه یې ورته ووایي ځکه دی مخکې یتیم و، نو د مخکې په اعتبار یې ووایي. دارنګې دلته نساء وي په اعتبار د ما یکون راتلونکي حالت په اعتبار. اوس خو لوڼه وي، بنات وي، خو آینده کې دا ښځې ګرځېدې، لویېدې ښځې کېدې، نو دې وجې نساء کومې وي. یستحیون نساءکم ژوندی به پرېښودې ستاسو جینکۍ. وفي ذلكم بلاء من ربكم عظیم دارنګې کېدو ستاسو کې ازمایښو د طرفه د رب ستاسو نه لوی، دا لوی امتحان چې ستاسو مخکې به ستاسو بچي حلالوله، د چا مخکې چې د هغه بچی مري، نو دا ډېر لوی امتحان دی، دا ډېر لوی درد دی چې د هغه مخکې د هغه بچی هغه حلالولی شي، د هغه مخکې د هغه بچی مري او بچی ته ګوري او وسې نه رسي، نو دا لوی امتحان دی.
نو دیو جنا سورہ صافات وګورئ یو سل دویم آیات یو سل شپږم سورہ صافات ابراہیم علیہ السلام تا اللہ وی زی علال کا او خوب یولی دا او دا انبیاء خوب اغا وحی وا نو ابراہیم علیہ السلام زوی تاوی آیت نمبر 102 شروع کم یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحکا فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين اے بچی از گورم خوب کی تالالوم ستاسر آئی دا زیر ورطوئی یا أبت افعل ما تؤمر وپلارو کاغا چه تاتا حکم کولشی دا باز دا جال نباس پاسی پلار نرو نزیه نرو نکه نرو وغور توی پلارا ایلاو نکی چه اللہ در تویلی دی حلالو یا بات فالما تومر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین فلما اسلما وطلو للجبین دوارو غاڑا کی خدا او پر مخیزی سملو وناديناه يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين يقينا دا وازمائش لوی گورا دیتا بلاء المبين وی إن هذا لهو البلاء المبين يقينا دا وازمائش لوی خفل بچی باندې چاڑکی خودل نو بچی چه علالیگی اپلار گوری بچه مری اپلار گوری یغبیون ابناکم نوار بسی زکوی وفی ذالکم بلاؤ من ربکم عظیم دارنگی که دوستاسو که ازمائشو طرف ستاسو نلوی داورو که امتحان خو نو چه بچی علالیگی ہوئی و تا گوری دورا احسان در سرکڑے چه آغیر نے اخلاص کڑوئی دا سی ظالم بادشاہ نے بیان تاسو احسان نمانی وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ کلاچی جدا کمنگا تاسو باندی دریاب نخلاص کئی منگا تاسو پا دریاب پوری کے دل او فرعون ورپسی دے داغ ڈالا موسیٰ علیہ السلام ہم سارا اخلاص کا دریاب دو ضائع شو اللہ تعالی او دی بنیانس کے لارل تیر شو وَإِسْفَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ کلاچی جدا کمنگا بتاسو باندی دریاب نخلاص کئی منگا تاسو اغرقنا علی فرعون غرق لمنگا فرعونیان قاعدہ دا نحوی دادا چه مضاف لے خارجی دے حکم نا نو آل فرعون آل مضاف فرعون مضاف لے نو مضاف لے بخارجی دے حکم نا لگتو آئے جانی غلام زیدن راغ ما سخا غلام دو زید نو زید مضاف لے دے نو مانا دا راغ ما سخا غلام دا زید او زید نو راغ لے نو دل دے اغرقنا متوجد آل فرعون تا نو مانا دا غرق منگا آل دا فرعون او فرعون نو دا غرق شوئے نو دا مناطقہ مشر محقق دوانی راو لگے تحقیق کو نو اگر وی فرعون نے دے غرق شوئے نو اگر رسالو لکلا او داغی من دے نجات فرعون چه فرعون نے دے غرق شوئے دادا آگئی محقق کو ملالی القاری راو لگے نو اگر جواب لکو
او دا غدق رسالی نوم دی فر العون من نجات فرعون دوڑا قلمی رسالی دی ما سخشتے فر العون من نجات فرعون او پی ردو که چه فرعون نده خلاص شوه فرعون کرک شوه دی و دلت قاعده نحویه چه دا نو قاعده نحویه لگترخ کی انیسا چه قاعده نحوی خدا دا خراش الگ مخی قرآن کریم گورا سورہ بنی اسرائیل یوصل درم آیاتو گوری سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 103 مناطقوں محقق خودک کئی چاگا غریب دا قرآن نم نہیں خبر پیلا سمہ سپارہ ام نہیں ویلی حداد دائی محققو سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 103 یوصل درم ندل دوئی آیت نمبر 103 یوصل درم آیات فاراد ان یستفزهم من الارض ارادہ اکڑا فرعون چوشڑی دی لرد زمکنا فاغرقناہو ومماہو جميعا فاغرقناہو غرق من اللہ فرعون ومماہو جميعا سوک چرد سرو گوند واللہ اغرقناہو غرق من دے اتوائی فرعون ندے غرق شوے اس قائدہ دے نحوی چدا نو اگا اکثریت کلیہ ننا چار زائی کے مضامل خارجی دے حکم نا او قائدی دا نحوی دا صرف دا اکثری دی کلیہ ندی لگا قائدہ دا نحوی دادا ابن حاجب ذکر گئی المزمر ما وزیال متکلمن و مخاطبن و غائبن تقدم ذکر لفظان و مانن و حکمان مزمر ضمیر ستوئی مخ کے داغ مرجع ذکری لفظان یا مانن یا حکمان حالانکہ زب اگر توخیم نبا مانن ذکری نبا لفظانی نبا حکمانی لگا اشعار دا رب کے راضی وَلَوْ كَانَتِ الْأَرْزَاقُ تَجْرِي عَلَى الْحِجَاءِ حَلَقْنَا اِذًا مِّن جَهْلِهِنَّ الْبَهَائِمُ کرسکو نے پو خیار تیاوے حَلَقْنَا اِذًا مِّن جَهْلِهِنَّ الْبَهَائِمُ نحلاک شیبود جہالت وجن بہائم جہلہن کے ضمیر اجر بہائم ہوتا نہ لفظان مخ کی ذکر دے نہ مانن دے نہ حکمان دے دغه سے بلا قائدی دی چاگا اکثری کلیه ندی کلیه سر دا حساب قائدی دی چه دا سالور نیمه سودا دوا دا دوا نیمه سودا یو اس دی که بلا نکی گی لیکا دینا توحید معلومی گی پا یو ادری گی نو دا صرف او دا ناوی او دا قائدی اکثری دی کلیه ندی تو قرآن اگئی پس متاو اگا قرآن پس راتاو کا نو قائدی اکثری دی نو مانا دلتے بسکے نو مزام مضافون لے بنکے چھتوا غرق منگال فرعون ممزوج مانا بکے نو اس لگ رضیت التراجم گورا نو اگئی کے مانا دا واغرقنا آل فرعون غرق منگا فرعونیان نو فرعونیانو کی فرعون امراغے او دا فرعون اگا خاندان اگا فوج اگا تبرار سرادل ممزوج ماناو کا دا کمال دا شیخ القرآنو واغرقنا آلا فرعون غرق منگا فرعونیان وانتم تنظرونو تاثور تا قتل نو سڑے چی دشمن تا گوری او آگا دشمن چی بچی والا وجلی آغتا گوری او سیلاب پا مخاکوی دا غلوب پا کئی نو سڑی لا مزا ورگئی ورگا چه بیانکے ورگا چه بیانکے ہوئی چه غلوب پا کئی اگوپی خوری استرگی رائستی سورہ یونس
آیت نمبر 90 گورئی نوی سورہ یونس یونسم سپارہ آیت نمبر 90 نبی وجاوزنا ببنی اسرائیل البحر فاتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا ولاقيت داي بس فرعون الله كرد وجه سرقشاي دشمنانا حتى إذا أدركه الغرق تردي پوری چکلا راگیر کدل ڈوبیدو فرعون ڈوبیدو و دغه وقت کې پوه شو چې شیخ کار خو روان دی خلاصون نشته نو چغې کړه اسوره اوږده کلمه وایي قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين سورة اوږد سایو چراغیر سے لولو کلمه بیاوی بیا خلاصی دیشه پا دی بیا نخلاصی گی چراغیر شی اوزل او دخلائی پا گرف گراش بیا چت اخلاصون شتے دا اگدی کلمه بیاوی حتی اذا ادرکو الغرق ادا مدونه لگورا وطا آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين زين مسلمانان الآن وقد أخذت قبله الله يوسي من رادي تاكو نافرماني کرو پخوا وكنت من المفسدين تفسادي شراغير شنوسي من رادي بیا چا تخلاصي دیشا غرق شو وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ غرق لمنگا فرعونیان وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ تاسو ورطا قتل تماشام کولا وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً کلا چه وعداو لمنگا موسیٰ علیہ السلام سرد سلویختو شبو چه فرعون غرق شو نو موسیٰ علیہ السلام دا اللہ شکری دا اللہ مناجات لروان شو چه دا اللہ شکریہ ادا کما کوئی تور تا روان شو نو موسیٰ علیہ السلام چل دیتو نو لے پا مصر کے اللہ نوسو دے پا کور کے اللہ نوسو اللہ نوری دل چه مصر تا دے آل دیتو کوئی تور تا سلویخ شپول آل دی روان دے آغا زائی مرکزو آگئی کی وقتا تو پیغمبری نصیب شویوا آغا زائی کی اللہ سرا خبری کریوی وکلم اللہ موسیٰ تکلیما نو دا مرکز خبل حیثیت دے آغا حیثیت دا بلزائی نشتے ٹھیک دے بلزائیم چه دا اللہ نقوارو نو اللہ اوری بلزائیم دا اللہ شکریہ ادا کے اللہ اوری بلزائیم دا اللہ مناجات کے اللہ پہ خوشحالی گی خو مرکز کو مرکز دے کنا اگر مرکز لگزی زگا کوئی طور تروا دے مرکز پی جدی دے مرکز دا سخبری دے خود مرکز خلاف کئی کوشش کئی چه مرکز ختم شی چه مرکزی شم ظلوی سڑے شم ستا خبر با کئی نسبت بزان تا کئی علامہ بزان نا جوڑ کی زان تا با نسبت کئی دا مرکز نم بنا لی دا استاز نم بنا لی دا مشر نم بنا لی مرکز تا با نا پخپلزی نا با بل بیائی دا دیر پارا چی خلق ما تا ہوئی چی تو دیر لوی سڑے تو دیر لوی علامائی تو دیر لوی سڑے تا کالری از کالری تا شیخی او تا پلانے او تا پلانے او زان لبای او شیخ جوڑائی موسیٰ علیہ السلام وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً کلا چی وعدہ اگرمگا موسیٰ علیہ السلام سرا سلویخ تشبو
نو چې هغه ترنه روان شو داسې بدبخته قوم و چې موسی علیه السلام د هغوی دپاره څومره تکلیفونه تیر کړي وو څومره مصیبتونه یې برداشت کړي وو څومره مقابلې کړې وې خو چې لږ تې اخوا شه د هغه میشن له الله ته ورکړه د هغه میشن یې په ځای پرېښوده او لاړل مسخي ته په سجده پرېوتل یو سخي ورته باو که نو د موسی علیه السلام هغه ټوله خواري په اوبو ووړه دا داسې بدبخته قوم دی دته دا مې یاد چې ما سره چا ښه کړي دي زما دپاره چا ځان کړولی دی زما دپاره چا محنت کړی وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً کله چې وعده وکړه موږ موسی علیه السلام سره 40 شپو نو بیا ونیوه تاسو سخي لره په خدای توب ثم اتخذتم العجل الها مفعول ثانی حذف دی امام نصفی ذکر کوي من بعدی پس تلو موسی علیہ السلام وانتم ظالمون او یہی تاسو ظالمان ثم عفونا عنکم من بعد ذالک بیا فوقلا منگا رستو ستاسو نا پس دینا لعلکم تشکرون خامغا چه تاسو شکر باسی لعلکم تشکرون بیا می عفو ستاسو نا معاف می قدر دا جرم او دا گناہ لعلکم تشکرون خامغا چه تاسو شکر باسی لعلکم تشکرون ورپسی ہوئی وہ دورا خو لگا احسانیات کا کنا دورا خو لگا خیگڑا یادا کا حضرت شیخ القرآن بکلا کلوی وَعَلِّمُهُ الرِّمَاةَ كُلَّ يَوْمٍ فَلَمَّا اشْتَدَّ صَعِيدُهُ رَمَانِي ما وَتَدُوِشْتُو چل خیلو چه چل ازدک بیا ازپق شبانی وشتما کس نے آموخت علمی تیر از من که مارا عاقبت نشانه نکرد مانے دغشو وشتو چل نے ازدکڑے خو پا آخیری کی زپق شوشتے مانے چل دا گرما شاگردانو او بیا زپق شبانی وشتما بقیت الآثار من الحیات المستعار دا شیخ القرآن اخیری کتاب دے او پائی کی اغیی لکلی دی وَظُلْمُ ذَوِي الْقُرْبَى شَدُّ وَضَاغَتَانَ عَلَى الْمَرْءِ مِنْ وَقِّ الْحِسَامِ الْمُحَنَّدِي دخپلوانو ظلم پا سڑی باندے تو تیرو ترو نبد لگی چه زمان و تان دیر تنوی و دیر مینا میں وزر سرا او تا ما سر داو کرل تزما دشمن شو تزما مخالفی او حضرت شیخ القرآن بوی وَإِخْوَانٍ حَسِبْتُهُمْ مُدُرُوَا فَقَانُوَا وَلَاكِنْ لِلَّهِ عَادِي دیر مرگریو زما بی گمانو چدا زما زغری دی زغر آگا کمیس چی آگا دا توری نسڑے بچ گئی دیر مرگریو زما بی گمانو چدا زما زغری دی فَقَانُوَا وَلَاكِنْ لِلَّهِ عَادِي زغری خو زما دشمنانو واچوڑے دا غید پارا زغری شو مانے دشمنان بچ کرل وَخِلْدُهُمُ سِحَامًا صَائِبَاتٍ فَقَانُوَا وَلَاكِنْ فِي فُؤَادِي زما بی گمانو دا زما غشیدی زما بی دشمنانو لما ما خوی زما شاگرد دے با زما دی دشمنانو مقابلہ کئی فَقَانُوَا وَلَاكِنْ فِي فُؤَادِي غشیو خود زما پسڑکیو لگی دل زی پسڑکیو اجتماع وقالوا قد صفت منا قلوب فكانوا ولكن انودادي بيوي زمنگ زلونا دیر صفا دی فكانوا ولكن انودادي زلونا صفا خو زما د دوستان صفا شویو زما مینه پسړه کې نوا زما مقابله او زما خلاف کو الله الا لكم تشکرون شکر خو با صحیح کنا وَإِذَا آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ کلا چه ورگمنگا موسیٰ علیہ السلام لکتاب
والفرقان ووات في تفسیر دے دا کتاب والفرقان بیا لون کے دا حق دا باطل دا قرآن نون دا فرقان چه حق و باطل جدا کئی نو چه تا قرآن وائے او حق باطل جدا نکی نو تا دا قرآن حق ندے ادا کرے دے ذر یر ترجمہ کو دا ترجمہ منگلہ پورا دا دے ردو نو تاجت نشتے چتا ردو نکو حق و باطل دی جدا نکو تا قرآن نوے فرقانی نون دے چه حق و باطل با جدا کئی حق با حقی و باطل با باطلی سمتا با سموائے غلط تا با غلط ہوائے وہی ہے اپنی بنا خوش اور بیگانی بنا خوش ہے اپنی بنا خوش اور بیگانی بنا خوش میزار ہلائل کو کبھی کہہ نہ سکا کند خپلوم خپئی اور پردیم خپئی زگا ما زارو تا چرتا شاہدو نوے فرقان بیالون کے داکا دا باطل وَإِذَا دِنَا مُوسَى الْكِتَابُ وَالْفُرْقَانِ کلا چه ورگمون موسیٰ علیہ السلام لکتاب بیالون کے داکا دا باطل لَعَلَّكُمْ تَحْتَدُونَ اسو کوئی مراتنا دریاب کا جدا والے خامقا تاسو لارن امیہ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ کلا چوی موسیٰ علیہ السلام پر قوم تا وازما قوما تاسو ظلمو کبزانونو پا سبب دونی ولو دا سخیلارا پا خدای توب سخی پا خدای توب اراز خیولی دا فرعونیانو اگا اثار پا کراغلے ہو فرعونیانو کی یو ڈالاوا چاگئی با دا برج سور عبادت کرو برج سور برج سور اگا برج دے چاگئی دا غوی پا شکل باندے دے او کلا باگئی تا نور راگے نو فصلونا پا پاخشو نو دائی بھئی دا منگلا فصلونا پا خی داگئی نمونہ دنیا کے غوئے ہو نو اگئی غوئے دا غوانا پیدا دے نو دائی مور دا نو اگئی با دا غوا عبادت کو دغم ذریعہ زرادہ سراڑا ایران تا او دا ایران نرال ہندوستان تا او ہندوانو با ہم دا غوا عبادت کو اگئی دا بے گو ماتاوے غوا مورو نو دا غوا عبادت بے کو دی بنی اسرائیلو کی آگا عادت اگر آگلو نسخے و تا جوڑ کر سامیری و تسخے جوڑ کر سامیرے زرگر نو سامیر دا آگا کلی نومو آگے تا منصوب نو سامیرے و تاوی اگر سرو یو سخے جوڑ کر او پائی کی سپرنگو لگو چی ہوا براتلا نو اگر با آواز کو لو خوار آواز بے کو نو دائی داو کو ردا زمن یلاد دا غی عبادت شروع کو دا نا چاہی کہ دا جبریل امین دا اس دا خو خاوری چولی ہوئی ہے کہ تبرو کو آواز کو بس بخفل زای تفصیل بھی آکون دا سی کسی دی سپرنگ پا گلاگو لے ہو قرطبی ذکر گئی لگا اوچے دا پریشر آرنی ہو آرنوئی نو اگا مختلف آوازو نہ کئی ناسخی با آواز کو او دی عبادت شروع کر وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ کلا چوی موسیٰ علیہ السلام پر قوم تا وازما قوما تاسو ظلمو کا بزانونو پا سبب دونی ولودس خیسارا پا خدای توب نو توبہ و باسی رب ستاسو تانو ودنیم زانونا یعنی مرد تا زانونی وی ذالکم خیر اللہ کم دا غورد تاسولا پنیز در رب ستاسو باندی نو کلچ دی ادری دل توری رواغستے فتاب علیکم میرا بانی اکڑا پتاسو انہو التواب الرحیم شانداد دا اللہ تو وقبل انگے میرا بانا بعض مفسرین دے دا کہ اسی اور سر پیدا کئی
نو هغوی وایي دی ودرېدل تورې راواغستې شروع یې وکړه او یا زره کسان پکې مړه شو او بیا الله مهرباني وکړه نو چې او یا زره 70,000 کسان مړه شو نو دا بیا څنګه مهرباني ده د یو قوم نه 70,000 وجل شي او په هغې مهرباني ده دویم دا چې 70,000 ته دوی څنګه رسېدلي وو دا خو یو څو پیړۍ تېرې شوي دي بني اسرائیل د یعقوب علیه السلام اولادو او دا د موسی علیه السلام زمانه ده د موسی علیه السلام د پلار نوم عمران د هغه د پلار نوم قایس د هغه د پلار نوم لاوي او د هغه د پلار نوم یعقوب موسی عمران ابن قایس ابن لاوی ابن یعقوب نو دا څلور پنځه پیړۍ تېر شوي پوښتا نو په څلور پنځه پیړو کې هغوی زرګونو ته دوره ته رسېدلي وو لکونو ته تاسو د پیر بابا نوسي اوسه چې کوم ځای ګورو وایي زه د پیر بابا نوسی یم چې هغه دوره ډېر شوي وو په څلور پنځو پوسټو کې خو دوره نه ډېرېږي چې زرګونه پکې مړه شو بیا هم نورو نه داسې نه ده داسې لاف ګذاف ولي چې دوره مړه شو دوره بس یې تورې راواغستې نو بس الله مهرباني وکړه او معاف یې کړل وایس قلتم یا موسی کله چې وی تاسو وا موسی علیہ السلام لن نؤمن لک چرې موږ تصدیق نه کوو ستا د ایمان سے لچ لام راشي په معنا د تصدیق وما انت بمؤمن لنا ولو كنا صادقین حضرت یعقوب ته زامن ویلو وایس قلتم یا موسی کله چې وی تاسو وا موسی علیہ السلام لن نؤمن لک تصدیق نه کوو موږ ستا حتی نو اللہ جارتاً تراغی پوری چوینو منگ اللہ لو سامڑا منگ اللہ مخامخوینو منگ تاوئی چدا پیغمبر دینو منگ بتاو منو فاخذتکم الصاعقتون انہی و تاسو لرا چوی وانتم تنظرون و تاسو قتل چگا پیوالی شو اٹول ملشو نو دای ہوئے منگ اللہ وینو یعنی منگ تا دے اللہ زانو خوئی نو تاکہ خبر اکو موسیٰ علیہ السلام هم کڑوا ارنی انظری لیکا ما تا اللہ زانو خیا چھ زتا تاو گورما قال لن ترانی اللہ ایتمان نشی دے نو اگر ایتمان نشی دے نو پا دائی کو چگا والاو ٹولی دل دول کرل مڑے کرل دغه سوال موسی علیہ السلام کړی دی او هغه ولې سزا ورنکړه صرف دوره ورته ایمان نشي لیدی دا ولې سوال یو دی خو نیت جدا جدا دی کله کله خبره یو وي خو خوله جدا جدای نیت جدا جدای یو په یو حیثیت کوي په بل په بل حیثیت کوي نو د هغې جداوال راشي فرق راشي زکه یوی په یو نیت کوي بل په بل نیت کوي نو تبا سب ګورې باندې تا چې دا خبره کوي په څه نیت کوي په څه اراده کوي نو یو درته خبره کوي په سړي بد نه لګي هم دا خبره چې بل کوي نو په سړي بد لګي زکه دا هغه نیت بدلی دغه سي موسی عليه السلام چې ما ته ځانو خې دا غنیت د مینې او د محبتو مینې او محبتو د دې نیت چې نو هغه د زړه او د انادو نو دای د دې په نو چې الله سره مینې او دای زړه انادو نو موږ ته الله وخیا موسی علیہ السلام تنگولو فاخذتکم الصاعقة انہی تاسو لرا چلی وانتم تنظرون تاسو قتل
ثم بعثناکم من بعد موتکم بیا پورته کړی تاسو پس د مرګ ستاسو نه لعلکم تشکرون خامخا چې تاسو شکر وباسئ ګوره بیا وایي لعلکم تشکرون خامخا تاسو شکر وباسئ لعلکم تشکرون خامخا تاسو شکر وباسئ دا بیا وایي ځکه چې نعمتونه ورباندې الله وکړل نو دا الله ډېر شکر وباسه ما عبدناک حق عبادتک الله ستا چې څنګه مناسب عبادت دی هغسې ما ونه کړی شو ما څه وکړه چې څنګه پکار ده هغسې موږ ستا عبادت ونه کړی شو پکار ده چې موږ د شپې او د ورځې ستا کتاب وي موږ تا ته به سجده پراته وې تا ډېر نعمتونه په موږ کړي دي موږ د هغې شکریه نشو ادا کولی خو بیا هم الله ستا شکر ګزار یو لعلکم تشکرون خامخا تاسو شکر وباسئ وظللنا علیکم الغمام سورې کړ موږ په تاسو باندې وریځ وانزلنا علیکم المن والسلوى راولېږل موږ په تاسو باندې ترنجبینه نوړ ځان اخرج د پاک هغه نه چې موږ رزق درکړی تاسو له وما ظلمونا دوی زیاتې نه وکړې په موږ لیکن دوی په ځانونو ظالمان الله وایي ما باندې خو زیاتې په ځان یې ظلم وکړو چې د خدای په نعمت ناشکره شوي په ځان دې ظلم وکړو که ته دا وایې چې دا زه نو ته به څه مړه یو رګ درله ونیوي نو بیا د مازغه هم کار نه کوي زړه درله خراب کي نو بیا د نه زړه کار کوي او نه د دماغ کار کوي نو ته څه دا خو د خدای نعمت په تا شوی دی چې تا له دا مقام درک او دا حیثیت درک وما ظلمونا ولكن كانوا انفسهم يظلمون واسكننا ادخلوا هذه القرية کلا چې موږ دننه شئ دې کلي ته فکلوا منها نخرج د دې نه حیث شئتم څرنګه چې ستاسو خوښه شي رغدان پرېمانه ځئ دې کلي ته دننه شئ ځکه دوی وایي موږ له پیاز پکار دی اوږه پکار ده او دا پکار دی دا پکار دی نو الله یې زه دې ځای نه خوشحاله زي دغه بل کلي ته ورشئ هلته به الله دا درکوم نورو کلو کې خو دا اوږې دا پیازونه او دا کېدل خو د دوی په کلي کې نون دیار نعمت راته نو الله وایي زه چې نه یې خوشحاله نو دغه بل کلي ته لاړ شئ وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية کله چې وایي موږ دننه شئ دې کلي ته ادخلوا هذه القرية فكلوا منها نخرج د دې نه رغد حیث شئتم څرنګه چې ستاسو خوښه شي رغدن پرېمانه وادخلوا الباب سجدا او دننه شئ دروازې د جومات ته په تابعدارۍ دا کلی کم یو چې ورته وایي ځئ دې کلي ته ورشئ دا کلی کم یو نو دا کلی و بیت المقدس لکه سوره مائده 21 آیات وګورئ شپږمه سپاره سوره مائده آیت نمبر 21 وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة وقوم دننه شئ ازمکه پاکه تا التي كتب الله لكم هغه ازمکه تا چې الله د الله مقرر کړی دا خو که تاسو قدم کی خود الله خو د الله مقرر کړی دا خو د کونډې زویه څه خو بویه پښتانه وایي د کونډې زویه څه خو بویه
نو ته قدم کېده که نه ته خو لاړ شه الله د الله مقرر کړی ده نو مراد د دې نه بیت المقدس او دا سجدن معنا تابعدار دا نه چې په سجده او سجدن معنا تابعدار او دې وجه علامه قرطبي دارنگی نکات العیون کے ماوردی آئی ذکر کئی سجدن یعنی متوازیین خضوعاً لا لائعت معینت سجدن مانا تابدار پا جزائے نمانا دا وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ کلا چوی منگا دانا شہیدی گلیتا نخوید دینا پریمانا سرانگی جس تاسو خوشی وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا دانا شہید دروازے دی جمعان تا پتا بدار آئیو جمعات تا پتا بدار آئی ذات دی وجہ جمعات تا زی خائخ پا مخی کا سمخ پا مخی کا او دعا وایا اللہم انی اسالک من فضلک اللہم انی اللہم افتحلی ابواب رحمتک اللہم اتد رحمت دروازی پرانیزا لکہ جمعات تا رازی دا اللہ میرا بانای غوارا چی جمعات تا زی نگس اخپا مخی کارو لے او دعا وایا اللہم انی اسالک من فضلک اللہ استانا استا فضل غوارما رزق حلال درنا غوارما لیکن جمعات در سرے بارزی خود رزق در پارزی او فضل اطلاقی کی پر رزق حلال اللہم انی اسالک من فضلک اللہ استانا استا فضل غوارما رزق حلال درنا غوارما جی جمعات ترازی پتا بدار آئے راشا نو دا اللہ نے دعا غواړه د مهربانای او په جزای باندې راشه دې چې جمعه ترازی نو سوره په نخرو او په نشا او سوره په تکبر د خان مصالبه مخ کې پراته امام پسې باب بل سو پاغه مصالحه نو درېږي دي دا به د مصالحه نو دا بازان لزای دیولی کورسای بے سب پا مینس کی ایخی آدھے و پکی ناستی موز باغ ازای کی کون من رکھا چی کورسای کی کم یو گوٹ کی دا کنا نو دا سب پا مینس کی بے ایخی او بیا پا کورسای کی بناستی اگر چل کوپی میں خراب دی نو گرزی بخور او جماعت کی بموز پا کورسای کی کئی نو گرزیده شی او موز نشی کوله او چه زر ٹھیک دے تکلیف دے درتا نو بموز کی قیام فرض دے نو چه تو دے شی نو قیام با بولارا کی دا فرض دے او دے بشی دے با دا کرسائی نا پاسی نا اب کرسائی کی بناسی کردوست دارو بات شوے چکم یا لغن تا کسان لدرجہ جوڑای نو جمعات تا با کورسای راڑی نو پساب کی با کورسای پرتی دے بخمی غروانی او دا اچھی جمعات تا راشی نو کورسای کی با کی نتیزا کرتا ایدو موز نہیں ہے ہاں بیماری نو ٹھیک دے تکلیف دے نو ٹھیک دے کورسای کیوں کا موز وچے ادرے دے شی نو بیا با ادرے گی قیام فرض دے گی موز دینے کی گی نو پا اولار انیاتو تڑا امام قیام کئی تبا قیام کے نو چه رکو سجدر نشکولے نو خیر دے بیا کورسائی کی کینا بیمارے نو چه بیا امام قرآت کئی اولار دے نو تبا بیا ادرے گی چه ادرے دے شی ہوں چه تکلیف دے نشے ادرے دے اگا بیا مجبوری دے اگا پا اشاران بیا کولے شی نو بازو دار آواز جوڑ شوے دے جمعات تازی پا جزای لارشا نبی علیہ السلام ہوئی قیامت دا علاماتنا یو دادا وارتفا دل اصوات فی المساجد جمعاتونو کی با چگی شروع شی نو اصوات اگا چگی سوری دیو گپ کے لگئی بھی جمعات کی
دا موبایل به کړنګا 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 چاپ کې رباب لګولې چاپ کې ستار لګولې کړنګاري په جمعات کې امام ځان له تلاوت کوي د موبایل ځان لاړم دی هغه اجزای باندې جمعات تراشه سفار آشا دیو جمعات تزیوگا پیاز دا مفرولی سخان بوی بدر نخیجی پس خان بوی باندی دا جمعات تسل را روانی جمعات دی پا مخ آغست ڈوزی دی ادھے پا کی بیکارو موا چاہیے جمعات کے حضور ور سر لگمو کی جمعات تا چرازی پا جزای راشا سفار آشا ځان صفا کا جمعه در باندې ښکلی ښکاري نو دی بدرنګ ځان خیرن خیچنه په بد حال وادخلوا الباب سجدا امام مالک رحمت الله علیه چې کله درس ته به کېناسته نو هغه به ځان ډېر صفا کړی و یو ورځ ورته چاوي ته دوره شو شاولې کې نو هغه ورته د قرآن آیاتونه قل من حرم زینت الله التي اخرج لعباده والطیبات من الرزق ورته هغه زینت چا حرام کړی چې الله د مخلوقات د پاره جایز کړی روا کړی نو هغه چا حرام کړی قل من حرم زینت الله التي اخرج لعباده والطیبات من الرزق وادخلوا الباب سجدا دنہ شہید روازی جمعان تا پتا بدار آئے وقولو حطاتون اوائی آگا کلمہ چگا سبب دماف کی حدود گناہونوئی حطاتون یعنی قولو کلمتان تحط بیا ذنوب آگا کلمہ وائی چھ ماف کی پاگی باندی گناہونا یعنی کلمتان تحط بیا ذنوب ابن عباس مانا کئی یا قولو حطاتون وائی سوالنا حطاتون سوال زمانگا دار چه اللہ زمانگا گناہونا معاف کا دا کلمہ سوا حطاتون نسو کوئی لا الہ الا اللہ سو کوئی استغفر اللہ چلا اللہ نا معافی اگواری وقولو حطاتون وائی سمجھے نوح علیہ السلام قوم تویلیو سورہ نوح کی رازی فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا ما ورتوی بخنا والی رب ستاسونا إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا دیدا اللہ بخون کے نمانا دا وَقُولُوا حِطَّةٌ وَيَا کلمہ چاہ سبب معاف کی دو گناہونیو بخنا بہو تاستا دا گناہون استاسو وسنزید المحسنین او زردے چھے زیاد فرقو بخنا نیکان اللہ فبدل الذین ظلموا قولا غیر الذی قیل لهم دا آیات لگ مشکل لے خیال کوئی بدل الذین بدل فعل الذین فاعل الذین ظلموا قولان مفعول نو بدلا خو دو مفعول غواړي نو یو مفعول قولان شو بل مفعول نشته نو هغه بل مفعول وته محذوف راو باسا پواسطه د حرف جر نو معنا دا فبدل الذين ظلموا بقول قولا غير الذي قيل لهم بدل کا ظالمانو پوینا باندی بلا وینا چگا غیر داغینو چه دیتا ویلے شویوا سوار دیتا چه کما وینا ویلے شویوا غیر پری خدا او بلا وینا واغستا بلا وینا سوا دیتا حطوتن بغای باندی حنداتن وی شایراتین وی منگلا غنم وربشی گاڑواد غنم وربشی گاڑواد نو غنم وربشی دخوانه غختل سناروا خو ندی
نو کدی غنم وربش غختل نو دا جرمو خود دې ځای کې جرم شو زګا دلته دی د ټوکې په دغه وکړو الفاظ شرعیه بدل کړل تو چې الفاظ شرعیه بدل کړل نو په دې وخت کې دا جرم شو د دې وجه نه ابوبکر جساس په دې ځای باندې ذکر کوي چې هغه وایي چې هغه الفاظ وایي چې هغه د شارع نه نقلي نبی علیہ السلام صحابی ته دعا خیلا ورته وایا آمنت بکتابک الذی انزلتا وبنبیک الذی وبرسولک الذی ارسلتا نو هغه ته وی ته وایا هغه چې وی هغه د رسول په ځای نبی وی وبنبیک الذی ارسلتا نبی علیہ السلام نه ما چې څنګه ویلي دي هغه څه به وایي نو نبی او رسول خو یو شی دی خو نبوت د پیغمبر ذاتی صفت دی چې پیدا شي نو نبی رسول ورته وایي چې په ډیوټای ولګي نور تعریفونه خلک کوي خو یو شخص دی خو سره د هغې نه پیغمبر ما چې کوم الفاظ ویلي هغه څه به وایي تو دې وجه ابوبکر جساس ذکر کئی یحتج بها فيما ورد من التوقيف في الاذكار والاقوال په دې باندې دلیل نیول شي چې اذکار او اقوال کې به هغه الفاظ وایي چې هغه د شارع نه نقلي نو دې چې وایي دې چې دعاګانې غواړي بوسیلة فلان او بحق فاطمه او بحق فلان دا الفاظ وایي د پیغمبر نه نقل دي که نقل نو ما ته وښیه او که نقل نه ځان نه الفاظ جوړې په اذکارو او اورادو کې به هغه الفاظ وایي چې هغه د شارع نه نقلي نو غنم وربشې منې نه خو دې ځای کې منې وو ځکه الفاظ بدلول وقولوا حطة ويا كلمة فبدل الذين ظلموا قولا بدل ظالمان بقول قولا غير الذي قيل لهم فبلا پوینا باندې بلا وینا چاغه غیر وا داغینا چې دایته ویل شوی وا دایته چې کوم وینا ویل واغه پرې خدا او نور الفاظ وی دویم معنی بدلا په معنا د قالا نو بیا دویم مفعول تاجت نشته نو معنا دا فبدل الذين ظلموا قولا یعنی قال الذين ظلموا قولا وی ظالمان یوینا حسوینا چغبی غیر داغینو چې دایته ویل شوی وا یا بدلا په معنا د اخذا نو بیا هم یو مفعول غواړي دویم تاجت نشته فبدل الذين ظلموا واغستانه کسانو چې ظلم یې کړی وو قولا غیر الذي قيل لهم یو وینا چا بیراغینا وا چې دایته ویل شوی وا فبدل الذين ظلموا قولا غیر الذي قيل لهم دارنگی احکام القرآن کی ذکر کئی جساس چه کلمات د شارع اغا آغا سوائے سنجی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ویلی شارع نہ نکلی نظام نے با کلمات نہ جوڑے چھتا بیا کے فلان بی وسیلت فلان بیا کے فاطمہ فبدل الذین ظلموا قولان واغستا کسانو چې ظلم کړی وینا داسې وینا چې بېداغینه وه چې دایته ویلی شوي وه فانزلنا للذین ظلموا نو راولیږه مونږه په هغه کسانو چې ظلم یې کړی وو رضا من السماء عذاب د برنه بما کانوا یفسقون په سبب د هغې چې دوی ماتونکي حکمونو د الله د خدای حکمونه یې مات کړي
नो अल्लाह पे अजाब रावस्त दा नेमतुन जिक्र कर यौ नेमत निजात मिन फिरऔन दुम निजात मिन अल गर्क दुम एताउल किताब सलोरम आफानिल कत्ल पिंजम हयात बदल ममात शफगम तस्लील गमाम वमिन जालिल मन व सलवा दावने मतुने जिक्र कर अतम रोस्तो दे और दो अजाबुने जिक्र कर यौ नुज़ुलुल अज़ाब मिना समा फअंज़लना लल्लज़ीना ज़लमू रिज़्क़म मिना समाई बिमा कानू यफ़्सुकून अदम अज़िल्लतु वल हवान बिसबबिल कुफ़रान जिल्लत रसवाई अगबरस्तु जिक्र कई नुदावने मतुने जिक्र कर और यौ अजाब जिक्र कर अतम नेमत और दे मजाब अगबा सबानी सबक के इंशाअल्लाह जिक्र कऊ अजानु के चिमुस्को।